إياك نعبد وإياك نستعين. دا واضحه وه د نن نه 10-12 ورځې مخکې یا 14 ورځې مخکې چې د اتوار د سبانۍ په ورځ باندې 9 بجې باندې به مناظره وي. 9 بجې 8 بجې باندې تقریبا 8 بجې 9 بجې. نو هغې دپاره د دواړو جانبینو د هغې انتظار و سره د نورو ملګرو. خو پیښه پکې دا شوله مفتي صاحب چې پرون اول پرون ولا بل پرون یعنې چهارشنبه د بود په ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې او نن ورځ باندې مسلسل پولیس ځي راځي چې تاسو به دغه نه کوئ مناظره به نه کوئ. موږ ډېر کوشش وکړو هغه ورځ باندې خبره ورسره وشوله لږ نرمي پیدا کړله. بیا چې دی پکې سختي را پیدا شوله دوباره بیا چې دی بیا پسې موږ سفارش هم وروستلو چې خیر دی پر امن به وي او کوم ځای کې چې موږ مناظره کوو موږ دواړه جانبینه حق پرستی مسلمانان یو ټول چې دی ورونه یو موږ داسې څه خبره پکې نشته چې جنگ جګړه وغیره انتشار دا شی پکې نشته دی. بس مختصر یو جرګه غوندې ده جرګه کوو. هغه ویله بې نرمي وکړله وایي زه صحیح ده خو وایي انتشار به نه پیدا کوئ. چونکې نن چې دی هغه سټام خبره وه د پرامن د ذمهدارۍ چې امن ذمهدارۍ چې کوم سټام و هغه منځته راغی نو هغه چې دی بیا پولیس ته راغلی او سټام هغه فوټو سټیټ یې ایستلی وي وایي تاسو چې دی په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې کوئ او سټامونه او دغه د علاقه ده او دا نه کېږي دلته مناظره به نه کوئ. ډېر کوشش هم وکړلو خو هغه چې دی اجازت نه ورکوي د مناظرې. مونږ د راتللو غرض دا دی تاسو سره چې پولیس چې دی منع کړي یو. اوس مونږ سره زمونږ په نظر باندې زمونږ خپله نظر دا دی چې دوه لارې دي. یو هغه دی چې پولیس ته تاسو ورشئ مونږ هم در سره ورځو چې د هغې نه اجازت وغواړئ چې یاره بس مونږ پرامن مناظره کوو بحث کوو یو څو ګنټې کوو. که اجازه یې راکړله ټیک ده دلته به وکړو او که چېرته اجازه یې رانه کړله نو د پېښور په علاقه کې متبادل ځای مونږ درکولی شو سبا د ورځې مناظرې دپاره او هغه چې دی همدغه ذمهوارۍ هم دغه سټام د لاندې به وي. مطلب د دې دا ایریا به نه وي چې کومه ایسیچو دی دلته کې دا چې کومه د کږې ولې یا چې دی د شیخ محمدو دا ایریا به نه وي. یو بله ایریا به یعنې د حدودو نه به بار وي په موږ باندې بلته پابندي نه وي هلته موږ پرامن مناظره کولی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې به سړی نور مزید څه خبرې وکړي چې تاسو په دغه انداز باندې خبر شوي یې. واسې د دې هم معلومات کول غواړي چې دا وینا څنګه شوې ده او څه طریقې سره دا خلک خبر شوي دي. دا هم چې دی نو یو اهمه خبره ده. دویم دا دی چې تقریبا تاسو ویل چې بود ورځې نه دا حالات روان دي نو پکار دا دی چې موږ ته هم ویلې وې خبر کړی خو هم وې که نه چې هلکه داسې څه پولیس پکې ملوث دي دا له خامخا په کار و. او دریم دا دی چې که میډیا باندې راولئ صحیح ده که نه راولئ نو ځان له بیا کینو چې کوم ځای تاسو وایي هغې ځای به موږ جایزه والو که زموږ ملګري په هغه ځای باندې مطمئن وو نو بس بیا به لاړ شو بل ځای ته. خو که بیا هم تاسو دا په میډیا راولئ نو بیا به خبره ښکاره کېږي بیا به سار وی چې لکه میډیا نه خلک خبر شو او بیا دغه ځای کې پولیس دي نو د هغې نه ښه ده چې بس آن کیمره هم داسې موږ بل ځای انتخاب وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب محترم تاسو ویل چې موږ هم خبر کړي وو که نه بود پولیس راغلی نو چونکې د امن ذمهواري موږ وه که نه موږ در کړی وو ځای نو موږ کوشش کولو چې تاسو هم خبر نه زموږ خپل اهلحدیث مناظرین هم خبر نه خیر دی موږ دا خبره حل کو او تاسو هم پر امن طریقې سره راشئ. الله به دې خبره ګواه دی مسجد کې ناست وو والله بالله چې ما خپل مناظرین ملګري هم د دې خبره نه نو خبر کړي. غرض مې دا وما چې هغې هم ذهناً منتشر نه شي او تاسو هم خپله مطالعه وکړئ هغې هم خپله مطالعه وکړئ. موږ به کوشش کوو دا مناظره دلته وشي. دا سټام هم دې خبرې دلیل الحمدلله زما خو ډېر خواهش و مالې انشاءالله ډېر اکرام احترام سره به دا مناظره کېږي. خو اوله شپه پولیس 11 بجې سیچو راغی بود په شپه ورځ باندې زیارت په شپه او نن 3 بجې هم هغه کسان راواستول دا مناظره به نه کوئ نه به کوئ موږ ته بره نه اډر دی او په دې باندې الله ګواه کوم چې زموږ د طرفه دا مطلب زموږ خواهش یا زموږ تصور
یا زمونږ څه مطلب هغې ته اشارات یا څه درخواست چې ملته دا مناظره تاسو ورانه کړي دا زمونږ نه دي کړی الحمدلله په دې خبره مونږ الله ګواه کوو. نو پاتې شو دا خبره چې تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه تاسو هم تیاري کړې ده زموږ ملګرو هم تیاري کړې ده نو بس کیمره به بند کړو ځای به منتخب کړو سبا بس همدغه ټایم د ستاسو ملګري م راغلي دي انشاءالله الرحمن او زموږ ملګري م راغلي دي بل ځای کې به انشاءالله الرحمن دا بحث وکړو. ټیک ده جی بس ټیک ده کیمره بند ده که خپل منځ کې به انشاءالله خبرو باطل تری په لړزان وي زنده باد سلفي نیټ ورک دا محمدي نیټ ورک